اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ځنه کسان د پروردګار عالم محضر کې یوه ګیله لري. هغه دا څه فرمایش دي شون سره کوي یا یې د څه ای پروردګار د تو محضر کې زه شپه ورځه خپل همت دپاره ایوا کوم، خو بیا هم د مور رزق کې پیشرفت نه کیږي، د مور رزق نه زیاتیږي. خو رسوی وکسو د علاتو واجه کوم یو شی دی چې دی رزق کې زیاتوالی نه راځي. امام صادق علیه السلام د فرمایش کوي: من اصبح و امسا و الدنیا اکبر همه. کچیرې د کوم یو انسان شپه و ورځه هدف و مقصد صرف دنیا وي، انسان په کار د واجباتو ته هم اهمیت ورکړي، ورسره د زندګۍ کوم کارونه دي هغو زندګۍ کارونه علاوه واجبات ډیر تاثیر لري. په کار د واجباتو ته هم اهمیت ورکړي، مستحباتو ته هم اهمیت ورکړي. کچیرې دغو واجباتو و مستحباتو ته اهمیت ورنکړلو د دې کار کې به پیشرفت نه رسي. امام د هم اندیشون سره فرمایش کوي چې کچیرې کوم یو انسان شپه ورځه صرف دنیا کې مقصد و هدف دنیاوي، خو د اول وخت المنځه ته اهمیت ورنکړلو، دغه انسان به درو مصیباتو سره گرفتار کیږي. چونکه اکثریت مؤمنین د موکسې کارو کې به لګیا وي، اذان به واوري، خو اما المنځه ته به اهمیت نه ورکوي، المونځ نه کوي. دا ځان سره تصور کوي چې المونځ به ورسته وکم، دا کار کله ختم شي زه به المونځ ورسته پله وکم. خو همدغه المونځ نه کوله اول وخت باندې دغه سبب جوړېدی شي د دغه انسان کار ودرولې دپاره، دغه انسان پیشرفت نه کولې دپاره، د دغه انسان کوم رزق دپاره شپه ورځه ایوا کوي، همت کوي، د کې برکات نشونې دپاره دغه اول وخت المونځ سبب جوړیږي. و اندیشون سره د امام فرمایش کوي چې دغه انسان به درو مصیباتو سره گرفتار کیږي. اولین مصیبت جعل الله الفقر بین عینیه. کچیرې کوم یو انسان اهمیت ور نکړلو اول وخت المنځه دپاره، پروردګار عالم به دغه انسان باندې فقر راولي، دغه فقر به په خپلو سترګو باندې به کسي. همدا شی سبب جوړېدی شي چې د دې کار کې به پیشرفت و برکات نه راځي. دویم مصیبت وشتت امره. کوم یو کار چې دا کوي هغه کار به راجمع کیږي نه، راټولیږي به نه، برکات به ورکې نه وي. هر یو کار به د دې څه شی وي، پراکنده وي او پرشون به وي. دریم مصیبت ولم ینل من الدنیا الا ما قسم الله له. هر څومره چې دغه انسان همت کوي و زحمت کوي، چونکې دو دنبال دنیا دی، پس دې دپاره به نصیب د دنیا والا هیڅ هم نه کیږي. که نصیب کیږي د دې قسمت کې چې پروردګار عالم طرف نه کوم یو شی څه لیکلی شوی دی و کوم یو شی څه نصیب کړی شوی دی، هغه ته به رسیږي. هغه نه علاوه به دا مزید پیشرفت زندگی طرف ته به یعنی نصیب به نشي پیشرفت زندگی د دی، برکات به ورکړي نه وي. بس هغه شی به د دې نصیب کیږي چې کوم پروردګار عالم طرف نه قسمت شوی دی، ورته نصیب کړی شوی دی. کچیرې بیا د دې عکس الټا امام فرمایش کوي چې ومن اصبح و امسا والآخرت اکبر همه. کچیرې کوم یو انسان شپه ورځه همت چی شي وي، آخرت وي، یعنی دنبال آخرت وي، جعل الله تعالی الغنا فی قلبه. پروردګار عالم به د دې زړه کې بنیازي واچوي، یعنی د دې سترګې به ماډې وي، هر یو شي باندې به چې کوي قناعت کوي او بسوالی کوي. وجمع له امره. کوم یو کار چې دا کوي هغه کار کوم لوازم زندگی دی، کوم یو شی چې دی هغه کې پروردګار عالم چی شي کوي، فور برکات به وي او برکات به ورکړي چوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.